نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پرون زمون اصول القرآن کی د شرک د دویم قسم ذکر کې دو چاغیتا شرک فعلی او شرک عملی وئی باغی کی یو حصہ بیان شوا چاغیتے وی التحریم لغیر اللہ یو حلال شی پزان حرام ګرځول او یو حرام ته حلال ویل د وجد نزدېکت د تقرب او د وجد یری او د خوف د غیر الله نه او په دې شرک فعلی او عملی کې دویم قسم او النظر لغیر الله تاسو به هغه یاتونو کتل چې هغه کې د دې ذکر راغله او النظر لله تعالی اثبات النظر لله تعالی اوس هغه آیاتونو ګورئ چې هغه کې نفي د نظر دا د غیر الله نه لکه دویمه پارا د سوره بقره کې وګورئ آیات یوصل 3 او یایم نمبر فرمائی انما حرم علیکم المیتۃ بیشک خبر داد بلن دا حرام کړی دی الله پتا سو مردارا ودم وین بیدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر دربان حرام دا وما وهرغ شیء هل چ आवाज را پور تکړ شوه دے به پاغي لغیر الله د پارد نزدېکت د غیر الله فمن اضطر غسوک چې مجبور کړي شو لاچار شو او دلوګي نمړ کېدو غیر باغن او نو دینا فرمانی کون کې ولا عادن او نو زیاته کون کې او د مردار نه دمر په قدر ضرورت خوړه چې ځان په د مرګ نه بچ کو فلا اثم علیه نو نشته د ګنا پد ان الله بشک الله غفور الرحیم دیر بخون کے او مہربان دے آیات مبارکه کې سو خبرو ته سوچ کوي
یو خو انما د حصر د پار راضی او دلته سلور محرمات ذکر شوی دي د دې انما د حصر نه ظاهرا د معلومیږي چې بس حرام د غسلور دی او دین علاوه نشتا اعلان کې حرام په سلورو کې منحصر ندي بلکې قران او سنت کې څومره سيزونه دي چې هغه حرام ګرځول شي دي دا غي جواب دار چې د حصر حقيقي نه دی بلکې حصر اضافي مراد دی مقصد دا د مشرکانو بخصوصا دا سلور سيزونه حلال ګڼل د شریعت حکم راغی چې تبوی حرام ندی مگر د غسلور دی چې تاسو ورته حلال وای ورته کې د مردار ذکر کو د ویني بيدل شوی د خنزیر د غوخي وما اوهل به لغیر الله دی اوهل کی لفظ احلال راغله او دا احلال وی رفع الصوت تا आवाज پورته کول تا هر څوک چې आवाज پورته کوي دته وی محل دې کې دې لفظ مانس مراد دي بعض مفسرین یو قول ذکر کړي چې ما عبارت دې د مذبوحه نکم شي چې ذبح شوی وګورئ دا څه معنا کوي وما هر غذبح کړي شوی شی مردار او حرام دې او هل به لغیر الله چې आवाज را پور تکړه شوه د پاغي د پارد نزدېکت د غیر الله نو کمانه موږ مذبوحه والو نو لفظ ما کې عموم دی او تخصیص براشي او عام شی چې خاص کې نو دلیل ضروری وي بلا دلیل په عام کې تخصیص ناراضي د اصول مسله دا شاه عبد العزيز رحم الله تفسیر عزیزی کې فرمایي چې ما وما اوهل به لغیر الله کې لفظ ما کې عموم دی او ګور سوچ ولکوي رسول درناورم بیا دي کې چې کوم توجیهات شي وما اوهل به لغیر الله کې نو باندې وی رواج دې د پاره مخصص دی نو رواج خو دلیل نه دی عام عرف دا خو دلیل شرعي نه دی اوس عام مفسرین او بعض داسې قید لګولې زموږ د علماء وی ګوره الله تاسو لوی عالمان کوي د هر چا د خبرې داسې یو توجیه وکا چې هغه ته د خطا او د غلطۍ نسبت نشي دا ومان چې د عبارت مذبوحه دي دا د مثال په تور باندې دی او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي دا ومان چې مذبوحه کوم مفسرین او غسته نو دا د ما دا مثال دی او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي نو هغه د اصول قاعده دا چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب نو کدا توجیه تاسو کوي نو چا چې معنا مذبوحه غسته دا غد اغه تفسیر با یو وجه جوړ شي شاه عبد العزيز رحم الله و ما عامدا
خواک زناور وی کغلرا کس نورا شیر کم شیبانی چې आवाज را پورته شو چې دا د غیر الله د نوم نظر دې منخت دا نو دا شی حرام دی ورک لفظ ما آمشی نو بیا د بیهی په دې با کې با تفسیر کیږي چې با په معنا د علا دا بیهی ای علیه وما او هر غشی در باندې حرام دے او حل به لغیر الله چې आवाज را پور تکړ شوی د پاغي لغیر الله د پارد نزدېکت د الله دغه ما عام شوک مذبوحه دا که غیر مذبوحه دا هر شی چې تاوي چې دا د فلانی د نوم نظر دی او دا غد نوم منخت دا نو دغه شی الله وی حرام دی خو په دې دویمه توجیبانه دا بیهی کې بابا په معنا د علاشی علیه او حل به او حل علیه هر غشی حرام دی چې आवाज را پور تکړې شي پاغه باندې د بارد نزدېکت د غیر الله علامہ حسین علی رحمه الله یو درې متوجی کوي او دا توجیه د قواعد سره برابر ده ایوی دا ما عبارت دے دا اغا کلمینا چی اغا دا خلین تر او باسی او پاغی دا غیر اللہ نظر منی نو دا حسین علی رحم اللہ پا دی توجیبانی ببیہی باب پخپل ماناش حضرت صاحب اکثر دا سی توجیحات کئی چی پا آیات کی تقدیر تا ضرورت نہ پاتی کی نګور دا غي د سمانا کوي وما عبارت د اغه کلمینا وما اغه خبره چې هغه باندې نظر د غیر الله منی هاغه کلمه ویلم فخلی حرام دی او حل به چې आवाज را پور تکړې شي به پدغه کلمې سرا لغیر الله د پارد نزدېکت د غیر الله سو پوښل درو توجیهات باندې خدا سي جوړې شي ته پوښې دا ګوره هر ځکه دی آیات کې لفظ ما کې بدغه خبرو ته سوچ کوي نو ما اوهل به لغیر الله کې هغه شی ذکر کوي اے د الله یو ولی دې شهید دې مړ دې او ته ما دا اغد نوم دا چرګ دا ګډ دا غوا دا میخه دا فلانه شی نظر منلې نو استاد غند عقیدی پدیشی کې اثر کو دا حرام شو دا څه شو حرام شو اوس ګور کتاوي چې دا ګډ ما د ولی او د بابا او د شهید په نوم نظر منلې او دا په بسم الله الله اکبر ذبح کې نو حلالي گنا اغنیت خبيثه پدې کې اثر کړي ذکر اهل علم اختلاف د جمهور داسې وای کدا شی ژوندې د لکه ګډ د غیر پنوم منلې لا دې ذبح کړي نه دي خود دې خپل عقیدې نه دي توبه وستا اپا بسم الله الله اکبر دې ذبح کو نو حلالي
د بعض اهل المدام قول نجدا په منځلې د سپي او د مردار ګرځېدل جمهور علما دا وایي کدا شی لا ذبح شوی نه دی او تا د دینیت خبيثن رجوع کا اتوبه دی وستا نو دا شی حلالي کی انما حرم علیکم المیتۃ بیشک خبر دا دبلن دا حرام کړی دی الله پتا سو مردارا والدم وین بيدل شوی ولحم الخنزير او غخد خنزير وما هرغ شی دربان حرام دے او هغه کلمه پخلی ویلم حرام دی او هل به لغیر الله اکما مذبوحالو نتا سووریدل چې ما کی عموم دی بلا دلیل څنګه موږ دا غي تخصیص کوو دارنګ وګورئ آیات د سوره مائده شپږم پارک راځي سوره مائده او آیات مبارکه وګورئ دریم نمبر نفی د نظر د غیر الله چې د غیر پنوم با نظر نه مني حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به حرمت حرام کړی شوی د علیکم المیتۃ پتا سمردارا والدم وین بيدل شوی ولحم الخنزير او غخد خنزير وما أهل لغير الله به او دی کی ګورا ال تیویلی وما أهل به لغير الله او دلته لغير الله به رستکو او دی کی علما حذف د مضاف غړي لغیر الله اے لتعظیم غیر الله وما وحرغ شی دربان حرام دے او هل چ आवाज را پورته کړه شوی دے لغیر الله د پارد تعظیم د غیر الله به پاغي وګوره دې کوم د غسلور شي زونه سکل حرام کل او دې کې ګوره دا توجیم راځي توجه کوي کوم علما چې وایي چې وما عبارت دې د مذبوحینا درست وایي ګوره آیات کې ګوره وما ذو بحال النصب کدائی معنا مونږ والو نو تکرار راغی یو شی منع کو به منع کوي کپوی نو شوی خبره وانه نو د وما اوهل لغیر الله بهینا ما عبارت د مذبوحینا ذکر نه ده کدا مونږ والو رسول وما ذو بحال النصب چې هغه نفي شو نو بیا څنګه یو سو په هغه آیات کې نفي کوي نو هغه کې عموم و ما ذو بحال النصب کې تخصیص کو ودغه په سبق نه پوي اجازه سے خوب لمزار تیار کړي اوای دارنګ وګورئ آیات مبارکه آیات وګورئ د سوره انعام د سوره انعام آیات مبارکه وګورئ اساس دې کتاب کې د نصب د آیات غوډ موږ ذکر کړي د نصب دا تفسیر دې دې کې او پیژنای دا ورسره موږ درس کې فقہر راځي یو سل شپک سل وختمه صفحه کې وګورئ نصب څه توای علامه ابن قیم رحم الله په اغاثۃ اللحفان کې وایي لمبنے جلد او 324 صفحہ دا ویفل انصاب کل ما نصب يعبد من دون الله من حجر او شجر
او وثن او قبر وینسا مرغشی توي چې ودرول شي او داغه ما سیوا د الله نه عبادت او بندگی کیږي کانه نه لکه ډېر زوینو کې خلک وای بزرگ کانه نه داغه عبادت او بندگی کوي یا ونه دا یا بت یا قبر ده او دان ثواب وای جمع واحد راضی نصب وګورئ سورہ انعام مشرکان وبد خپل خدایانو ظلم نظر منلو الله داوی تردید ذکر کوي اتم فارکه آیات وګورئ او سل ودرشم یوصل ودرشم آیات وګورئ اتم فارکه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله وجعلوا لله ومقرر کړیو دي مشرکان والله لرا مما ذرا د اغسن چې پیدا کړی دي من الحرث د فصلنا والانعام او د زناورنا نصیبا حساب مشرکان او خپل فصل کې خپل زناورو کې د الله د نوم برخه او صدقه او خیرات ورکولو فقالوا ندا مشرکان بوي هذا لله بزعمهم داد الله د نوم حصدا بزعمهم په خیال د دوی او ځنی به جدا کد فصل او زناورنا وی به وهذا لشرکائنا او دا زمون د دی خدایانو صدارانو برخدا وګوره یو تور تیار او زمون دی بلکې الله دې زمون د مشایخ او قبرونو د نور نډک کی اے لو چې وکیدو نو مسلمانانو زکات هم ورکولو خدا اولیاء او نصیب راتلل ایو په من کې صبر خوا پاو منه سیر منه دا به ټولو باقاعده او په اسکو بغرزیدل چې وای زموږ د نکاح غبره خرا کوي دغه دا بعینه د مشرکان عبادت د الله د نوم مسکول په فصل او زناورو کې عیسی ورکولا خود خپل خدایانو د نوم وا باقاعده دا سوا چې زکات کوي نو ورکول نو به ورکول وشر خدا اولیاء د نوم غبره خبه پکې خامخاوا فما كان لشركائهم نو هر غي سجد د خدایانو بوا فلا يصل الى الله نو غن رسیږي الله تا وما كان لله غچ وبد الله ذفارا فهو يصل الى شركائهم نو غرسیږي د دې خدایانو ته هزنی وخت بدای دا شو چې د الله د نوم عشر به جدا کو اد خپل خدایانو د نوم غا نظر منختبته هیروا نو بیا به الله دې نیاز دې بټکر را کی مال به متباک نو د الله د نوم غا عشر به راواغستو اد خپل خدایانو په نوم به ورکو خو کده دې خدایانو برخه به جدا کړي وا او د الله د نوم عشر به پاتې نو به دې یې ګوت نه ورلې
وی الله به نیاز دې غنی دې او کله دې دا برخرا خلو تباب مو کی هلاک و مو کی ټکر برا کی رب کریم ویسا اما يحكمون بدونا کار دې هغه چې دې کوم فیصله کوي دی مشرکان خو خدایان د الله سره یوازې برابر نکل بلکې پورته کل په خیال مده آیات لا برابر خو خود نکل چې د پاسه کل په وګوره دې ته دا د مشرکان عبادت نن کې او مسلمان زکات ورکړي اپ خپل فصل کې باقاعده او شر ورکړي خود یو ولی او شهید او د بزرگ نظرانی منښت کې کمې نه راولي د مسلمان عبادت دې چې یوازې د الله وکړي ا د مشرک عبادت دې چې د الله وکړي خو ور سره د بل چاپ کوي سا ما يحكمون بد هغه چې دوی کوم فیصله کوي دارنګ وګورئ تاسو دې سوره انعام کې رستو آیات را روان دي دا ورپسې آیات وګورئ دې کوم د دې د شرک خبره ده وكذلك ودارنګ زين لكثير من المشركين فاستكړه دې ډېر ته د مشرکانو نا قتل اولادهم وجلد اولاد خپل دا ورته چا فاستکړه شرکاهم دا د زین فاعل دی د زین فاعل شرکاهم خپل صدارانو ورتا د اولاد وجل خاستکړي شرکان سوق مراد دي امام روح المانی وی والمراد بالشرکاء اما الجن یا خود پیریان مراد دی او الصدنا یاد بوتانو درگاہونو منجوران پی مراد دی ای ورتدا خبر خیست کړي یره ویتبال کمال ترسه کنا غوا میخا او ګټ چرګوړه خو د دې خپل معبود پنوم ورکه خو که بچې دم ذبح کو نو علب کمال ترسيږي نو مشرکان او خپل بچی ذبح کول خپل بچی به سکول ذبح کول به د اسلام نمخ کی پارب کې داو چې چا به بچی لسو تور سیدل نو یو به د خپل خدایانو په نوم ذبح کولو الله حبیب وی انا ابن الذبیحین زد دوو ذبح شو اولاد یو اسماعیل علیہ السلام وفدیناه بذبح عظیم چې دا غبارک الله یو فدیه رو لګلا یو د نبی علیہ السلام والد عبد الله چې دا غد ذبح کولو نمبرو خونی کی دا مقابله کی سور روحان ذبح کل د دې ورته ذهن کی خو د خپل خدایانو معبودانو فنم به بچی ذبح کول وکذالک او دارنګي زینا او دا کذالک د تشبیه د پار راضی لکه څنګه مشرکان په فصل او زنا ورکی الله خپل شریکان برابر کړیو نو دارنګ زین لکثیر من المشرکین خایست کړه د ډیرو ته د مشرکانو نا قتل اولادهم وجلد اولاد دوی شرکاهم دا هغه قبرونو بوتانو درگاهونو منجورانو تاسو کیسې کہانی ورته جوړې کړې چې په دې درو کیسو کہانو دې ته تیار کو چې بچي ذبح کوي لیردوهم دې لپاره چې هلاک کی دوی په سبب د گمراه کولو لیردوهم ای بالاغوا
چې تباہ او برباد کی دی پدی گمراه کولو وليلبسوا عليهم دينهم او دې د پاره چې ګډوډ کی پدوی باندې دین دوی ای آیات کې اشکال له د مشرکانو سدینو سره د دې کې د دې اشکال دو جواب څنګه اشکال لوي وليلبسوا عليهم وې دین په ګډوډ کې نو د مشرکانو سدینو دا عرب په دین اسماعیلی باندې او په دین ابراهیمی باندې یو کس راغه عربو کې او هغه د دین نه واړو نو هغه دین چې د صحیح دین او دای پاغیو هغه نه ګډوډ کړ ليلبسوا عليهم دينهم هغه دین چې دای پاغیو د دین د اسماعیل علیه السلام نا نو دای دا غینه شرک سره واړو یا دین نه مراد دین اسلام دې چې ګډوډ کی پدوی غدین دې الذي وجب ان يكونوا عليه هغه چې الله دا خبر لازم کړی د چې دای په پدی دین وی چې هغه دین د اسلام دې د مخ کې نه شیطان په ارس ګډ وډ کل ولو شاء الله ما فعلوه ذ شاء مفعول اکثر قران کې محذوف وي ولو شاء الله عدم فعلهم ذلك کچره خوښه د الله نشوال د کول د دوی د ذکر ما فعلوه دای بدا سنوے کړه تفذرهم وما يفترون نو پریګ د دوی او هغه چې دای کم دروغ جوړای نګور فصل او زناور بهم د غیر پنوم نظر ورکول ادمر غلو کړي چې خپل بچي به ذبح کو د خپل خدایانو پنوم باندې او دا طریقہ ورتا د دغه درگاه او د بوتانو منجورانو خولوا دارنګ وګورئ دا سوره انعام کې دی اتم پارک آیات یوسل پنځم سلوختم النظر نفی د نظر د غیر الله یوسل پنځم سلوختم نمبر آیات وګورئ اتم پارد سوره انعام کې قل لا اجدو قل فرمائے لا اجدو ظلمم فیما فهغس کی اوحی الیا چی وحی کی دیشی ماتا محرمن یو حرام کڑے شویشے علا طاعم پیو خورن کی یطعموہو چی خوری غیلرا مگر دا چی دا سلور سیزون دی دلتا مشکال لے چی دلتا محرمات پا پینزو پا دی سلورو کے بند کر ذکر تاسو قاعدہ دوئی کلام چی دائر شی بین النفی والاثبات یفید الحصر والاختصاص نو لا اجدو کی نفی دا او الا یکون میتتن کی اثبات دے نو سوال دا رازی چولی پا قرآن و سنت و ما اوحی الیہ کی دا غسلور محرمات تھی سوال بانے پوچھ ہوئی بھائی کله سره په سوال پوښی نو اله په جواب پوښی نو د دې علماء مختلف جوابونه کړي یو جواب دارې فی ما اوحی الی فی ذلک الوقت کم وخت چې د دې آیات وحی کېدا نو محرمات دا سلور نور لانو نازل شوی یو جواب دارې او دویم جواب داده اے فی وحی القرآن
لأن وحي السنة قد حرم غيره په وحی د قران کې دغه وخت دا سلور محرمات او په وحی د سنتو کې نورم ډېر حرام د الله حبیب ذکر کړیو د دویم جواب شو ادریم جواب داره لا اجد فيما اوحي الي محرما اي من الانعام زناورو کی حرام نشته مگر غسلور دي ځکه آیات پرد د سکه دي بحیرا صایبا وسیله او حاب چې مشرکانو د ځانه جوړ کړیو وای مشرکانو تاسو غسلور سيزونه حرام کړیو حلال دي بحیرا صایب وسیله او حام او فرمایا لا اجد فيما اوحي الي او دا صدور واړه جوابونه تفسیر احمدی کی دي کم چې د نور الانوار مصنف دی رحمه الله دا د خپل زمانه لوی د قران او سنت خادم دی وګوره وای نور ساده دا نور الانوار په مدینه منوره کې ریاض الجنه کې په اتیار ذکر لیکلې احمد دې کمال نو وګوره طالبان چې استاد هم تکړه دی تکړه نو یو یې سه وای په خوا به قیاس یو څه سو کوئی نو یو کال قیاس ویل شي د نور الانوار قیاس ډیر ضروری دی ځکه اصول شاشي کې طالب په سبق نه پوي او حسامی کې بیا خبره مختصری دا ډیر ضروری دی دوا کال چې طالب خو مهنتو کې استاد هم تکړه نو اله یو طرف او بل کال بل طرف ختم شي دغه شان نه کنا آپ ډېر په منډه وای اده فاتحه رضی کټول لیکل نو تفسیر احمدی کې دا درې واړه جوابونه کړي دا چې تفسیر مدارک کې دي جواهر القرآن هم دین نقل کړي او فرمایا نمم فیما اوحی الیا اغه چې وਹੀ کړي شوی د ماتا محرمن یو شی حرام کړي شوی علا طاعم فیو قرن کی یطعمه چې خوري غیلرا الا یکون میتتن مگر دا چې مردارا او دمم مسفوحا یا وینا بيدل شوی وګوره ودم کې موږ د مسفوحن کې ذکر لګاو چې دلته قران لګول الف لام د عهد ده مطلق وینه در تناروا نه کا بلکې ادم چې هغه بيدل شوی وینا بيدل شوی ولحم خنزير او وخد خنزير فانه رجس نبیشک دا مذکور سیزونا گنددی پلیتی فانه اذا مذکور سیزونا رجس گنددی او فسقا دا فسقا عطف دے فمیتتن بانے او دلتا حذف د مضاف دے او ذا فسق یا خاوندنا فرمانی یا حذف د مضاف نه ده فسقن مبالغه وي لکه وی زید عدل او فسقن یا غشی چې خاوند نه فرمانی دي او هل لغیر الله به چې आवाज را پورته کړي شوی دی د پارد تعظیم او د نزدېکت د غیر الله به فغیبانی نو نظر د غیر الله د نوم در ته حرام دی فمن اضطر هر غسوک چلا چار شو مجبور شو غیر باغ نینا فرمانی کونکه ولا عادن او نه د حد نه تجاوز کوي اد مردار نے دمرو خوڑا چې ځان په مرګ نه بچو ځکه د فقهای کرام اجتهاد دي
زموږ مذهب حنفي کې وای یو سړی د لوګي نه مړ کېږي نو مردار نه بدومره خو چې مرګ نه پیژان بشګیزان بخه مړای نه ځکه دا مردار د ضرورت په بنا باندې روا شوی او ضرورت بقدر ضرورت وي ضرورت سوي ادانور علماء وای بعض فقهای کرام مجتهدین وای ځان خمړول شي نوی دے نافرمانی کونکے ولا عاد او نوی زیات کونکے اے باغ دا معنی ام کړي وای د لذت او د شهوت د خون په اعتبار نه خوري او عاد دا معنی وا متعد مقدار الحاجه د مقدار د حاجت نه تجاوز نه کوي یا غیر باغن دا معنا دا بلب د لوګي مړکیږي د دې نافرمانی نه کوي چې هغه دغه شان پرې کوټوله आवाज وکړه او د موړ والی مرتبه ته ځانون رسول د توجیهات هغه مفسرین کړي چې هغه احناف دي غیر باغن نوی دے نافرمانی کونکے ولا عادن او ند حد ن تجاوز کئ نو دک د مردار نو خورا فإن ربک غفور الرحیم نو بیشک رفستا دیر بخون کے او مهربان دے نو دا اغا نظر د غیر الله د نوم چې قران په دې ترتیب باندې داغي نفي فرمایلی دا لکه اوس ګور الله دې هدایت سلار ورته کلاو کی سمره ناپوها نارینه زنانا د اولیاء کرام رحمهم الله پنوم منخت او نظرونه منی چې کدا کار میو شنو بس زب یو غلاف وړم ازب یو دیګ می منلې د فلانی بابا دنو دا لو یو ګناه خبره دا او په شرک کې دنه دا په خوا یو لوی عالم تیر شوی او کتاب دې هدایت الابرار نو می دې پیر مانکی عبد الوهاب رحمه الله سلسله د دین داسې شروع شو جرست خلق له سره خبره رسی نو خبره خراب کی تاسو ګورئ مشران چې کوم د دین ترتیب شروع کړو رستو چې دای نه شو راضی کار ته شي کار ته خراب شي کار ته ګډوډ شي نو پیر مانکی عبد الوهاب رحم الله په هدایت الابرار سلم صفحه کې وایي وَإِفَزَّابِهُ مُشْرِكٌ وَالْمَذْبُوحَةُ مَيْتَةٌ وَإِمْرَأَتُهُ بَائِنٌ سوک چې غیر الله په نوم ذبح کوي نو دا مشرک دی ادا کوم شی چې ذبح کو دا مردار دی وَإِمْرَأَتُهُ بَائِنٌ دې کې معنی دا سکړي د دې الفاظ خدا درست نه نه خزه طلاق ده بائنن اے خزه نکاح فسخ ده طلاق په ځای فسخ ولي کوي بیا اتا سو کو فکر ویلی نو فسخ او نکاح کې طلاق کې فرق ده اوبای فسخ وی نکاح ماته دوتا طلاق خو بس درې کارته ده فسخ بار برادلیش نو په من د فسخ او طلاق کې څه شی ده دا معنا درست کوي د بائنن معنا طلاق نه ده مثلا دا څوک چې مرتد شو نو خزه طلاقی نه نکاح فسخ کی خپل الفاظ د شریعت مطابق کول څوک العیاذ بالله مسلمان دی او کافر شو نو خزه طلاقی نه بلکې نکاح مادي دې تفسخ وایي
او دې کې بیا وروسته ګوره ګڼ مسائل جوړیږي العیاذ بالله سره درې پیری مرتد شو نو کدا طلاق وې نو دریم ځل به خزه مغلظه ګرځېدې بیا به بل دې کا اعلان کې العیاذ بالله کې او سره سل پیری مرتد شو ا دې راوړل به اسلام ته نو د خزې د نکاح فسخ برازي خو د اسلام سره صرف تجدید د نکاح کوي په مسله پوښوي مسلمان شونه دی وسه کوي تجدید د نکاح وکي هغه د درو طلاق او مسله چې بل له په نکاح ورکه په هغه کې ممدازي چې د حلالي پنیت وي کته د حلالي پنیت ورکړي نو بیا خو حدیث کې راغلي لعن الله المحلل والمحلل له سوک چې حلال کوي د باندې د الله لعنت ته اچاله چې کیږي پاغم سره پاغم باندې لعنت ته دا چې کار چتاونه کوي دی له ورسوي ویسه مليان راغلي کارونه ور سره وی موږ دغه کو حلالي کو نو کدا چې ویلې چې موږ هغه ملعونینو کیو بابای دوی پټکی وو الو ګيري بریزو مدرسه کې نو دای له کارونه پرې ول چاله د حلالي ضرورتي نو موږ ملعونین راغلي و بای لعن الله المحلل والمحلل له وګوره دا الله نه سوال کوي کله د فارغې دون پس سره ناشنا کارونه شروع کی ها چاشل کالو ورو کو بس تعویذ ګر شو ګټ کپڑا کې ناشته اول ولا سړی راځي بیا ولا خزر آباتش سوګدا چې دمونه چې بیا په خصو بچي هاي په قطار کې خزي دی ورتا وګوره شیطان ابتدا یو کار چې شروع کوي د نیکي په شکل در باندې شروع کوي نو ډېر به دعا غواړي یا سینا دومره ټکارې دی واله او تعویذګر جوړ تاسو خو سم تعویذګر جوړې دي چې بیا خواري څه نه کوي ا تعویذ چې څومره ګندای نو سوي کار کوي اوس بواشا آسان تعویذ د سو په کې نسیلی کی او یو سړی تعویذ چاله لیکل نو سړی سو کا لغاړه کې چولې به ورا شوی ګور چې سیل نه پکې لیکل نو تعویذګر ول لیکل چې زما کارو شو ستا کېږي کېږي هغه خو تی واغسته نقد کړه تعویذ کې ورلسلی کړي وای زما والو شو ستا هغه کېږي کېږي زما په څه کار مطابقت غواړي چې رستو چرته تعویذګر نشي په خود دمونه وانه چوي کدا چې څوک چې کور مې کې بیماری ده ولې راړه او په بدن له دم ته غوین راړه دم په کومه سي شفا او کدی له شروع شوي کنا نو الله دې د علم در نصیب کی او د علم نفس ته حفاظت او فرمایي مفتی رشید احمد رحم الله په احسن الفتاوی کې لومبري جلد کې ذکر کړی ادا قول زمو نور علماء او فقها ذکر کړي ويقال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحه وقصد بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتد علماء لیکلي و یو مسلمان کا ذبیحه کا یو شی ذبح کو چرګ دې ګډ دې غوا میخرا او د قصد په دې ذبح کولو کې غیر تزان نږدې کول نو دې مرتد ګرځي او د ذبیحه د مرتد دا دې په لګورې ذبح کې بد غیر الله نزدېکت مقصد لیدي او جن زموږ علماء صحیح فتوا دا اگر چې بعض علماء دا سکړي او د کراچۍ د علماء دا فتوا دا دی قبایلو کې د ننوات ګډوي ها بھائی چا سره خفقان راشي نو یې ګډان بدل راوړي نو ګور هغه ګډان د 1 لک روپو وایي د ودرې راوړي کلس لاک روپۍ ورکه باغې نه خوشحاليږي خو په دې ننوات خوشحاليږي دا شان نه کنا دې ذبح کې د اغي تقرب مقصود ده کله دا چې یو لوی سړی راشي یا خلک یو گاډه والی نو مخله ولا ذبح کوي
مخه ولا څه کوي ذبح ورته کوي دا ګور دي کې راځي دي ذبح کې چې دي گاډي لمخه لکه یا یو لوی لیډر راغی او لوی مشر راغی او دا مخه له ذبح کې دي کې دا تقرب مقصد دی دي کې څه شي دا ګور رحمان صاحب رحمت الله تعالی علیه د مردان په دې ځمکه کدا ډېر نیک سره تیر شوی او پښتانه په ژوند څوک نه پیژني دا ډېر پرهیزګار تقوادار عالم اسوک چور سره نږدې پاتې دي عجیب عجیب واقعات دي رویزل کراچۍ لیدې لارو قاضي صاحب هم ژوند دیو د کراچۍ جماعت والا مرګرو د دې مشرانو مخې له او خلال کو د مولانا شیخ الحدیث ګور رحمان صاحب رحمت الله علیه نمبر چراغه نو یغه په جلسه کې وی چې نن فلانی او فلانی دي خلکو دومره عظیم ګناه کړي نو اسنه څوک بشر درشي ته ولو خلاله یو خلالولو کې د هغه عزت مقصد دی په خبرو رسېږي د ننوات غټ کې امدادي دغه ګور د قبایلو په علاقه کې کلس لاک او شل لاک روپۍ ورکای هغه باندې عزت نه جوړيږي خو چې ګډ او غوي ولا ذبح کا وای زما عزت په جوړ شو دي کې مقصود تقرب د غیر الله دی لو ان مسلما ذبح ذبيحه وقصد بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتد وګوره د غیر په نوم نظر ورکول دا ناروا دي دیو جنا شرح د کنز د بحر الرائق او دا د فقه حنفی معتبره فتاوا ده داغه کې عبارت ته او هغه ګور دی کتاب 150 صفحه کې نقل کړی دی مو واما النظر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد وَإِذَا هغه چې اکثر عوام غ نظر مني لکه څنګه مشاهده دا کان یکون الانسان غائب لکه د چا یو بچي غائب دی او مریض یا بیمار دی او له حاجت ضروریه یا حاجت ضروریه ده فیاتی بعض الصلحاء د دې د باز نیکانو قبر تراشی فیجعل سترة علی رأسه د قبر غلاف بسر راواچی فیقول وای یا سیدی فلان ان رد غائبی او عوفی مرید وی کچره زما غائب بچی اورور را واپس شو او زما بیمار ته شفا ملاو شو او قضیت حاجتی یا زما حاجت پورا کړې شو فالکه من الذهب کذا دمر سرزر بستا پنوم نظر کو او من الفضه کذا یا د سپینو زرو نه دمرا او من الطعام کذا یا د طعام نه دمرا او من الماء کذا یا د وبو نه دمرا او من الشمع کذا دمر دیوی او شمع باندې په قبر بلو دمر دیوی او شمع باندې په قبر بلو ما مثلا ناسي کنه که څوک تاسو کوي نو درس کې مکوي رسو بیا کوي ښه دا واله بچي که تاسو ته پوښتنه شروع کړل نو بس ما به کارو باسه ځان رسو تاسو چته تللی چې درس ختم شي ماجیګر ما خام باندې بیا تاسو کوي ترانه مسله راځي در لبیو ما کنه راځي نه درو نه پويګم ها بھائی درس کې دا څه کوئی بابا یو بل سره وي چې به سوال جوړو نو اسی هم درس له وګني سوالونه مو جوړوي یا بھائی سم مسله د درس نه رسو بلاغي تاسو کوي بل داسي کنه اکثر بعض ځایونو کې د جمعې او دې کې وي اوس تاسو نه کوي زموږ دی علماء لیکلي وي د فتوی اصول دادي چې تاسو څوک فتوا وغواړي نو په ورکولو کې به تلوار نه کوي کم از کم یو دو درې کتابونه وګورا او چې فتوا دی ولي کلا نو د مدرسې او بل غټ عالم سره چې هغه علم با اعتماد هغه سره په مشوره وکړه
دا چې اکثر سړی سي تپوس کیږي اني کتاب کتلې د ځان ور کوي ها بھائی ګورې مسلې ته دا سوچونه موچونه مکوې مال ګورې او من الشمع کذا یاد دیو میونه و دمر دیوستا د قبر تراړم او من الزيت کذا دمر تیل براړم فهذا النظر باطل بالاجماع واذا نظر باطل په اجماع د علماء لوجوه د غنو وجوهات د وجنا منها انه نظر مخلوق والنظر للمخلوق لا يجوز یو دا چې دا مخلوق نظر دی او نظر خو عبادت ته د مخلوق د پاره ني بندگی خو د مخلوق ني بندگی او عبادت خو د خالق کیږي لانه عبادت والعبادت لا تكون للمخلوق دا خو عبادت ته نظر عبادت او بندگی د مخلوق نه ومنها ان المنظور له ميت زید اچاله چې نظر منی دې میت کې ول میت لا یملکو بڑے مالک کیږي نه بڑے سن کیږي تاسو پرون واوریدل بڑے سمالک کیږي نه که یو څوک داسې مړ شو چې څوک پی جنینا او داغه کفن کې چا زکات پیسې واجوري کیږي فقها وایي کیږي ځکه زکات پیسو کې وته هغه مالک کې بڑے مالک کیږي نه ومنها ان ظن ان الميت يتصرف في الامور او د دینه د محرمت یو وجب دالا کچره د عقیده وی چې مړې په امور کې د دم اختیار چلیږي ادم فوق الاسباب نفع نقصان رسول شي دون الله تعالی واعتقاده ذلك كفر دا سي عقیده ساتل کفر دی نو الله دې زمون ټول عوام مسلمانانو ته هدایت کی اولیاء کرام سره محبت دا عین دین دې دعا ورته کې څه خیراتو کا ثواب غلو بخا نو داغه په نوم سره بخې نو دا شی حرام او ناروا دی دارنګه حدیث پاک کې راغلی دی د مسلم شریف حدیث ته عن ابي الطفيل قال قلنا لعلي بن ابي طالب ابو الطفيل وي من علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخبرنا بشيء اسره اليك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مونږ ته خبر راکړه یو شی چې تعالی الله حبيب پټوي دی او نور ته دی ویلي دا د باز روافض مسلک دی وای باز پټي خبري نبی رسول سلام علي رضی الله عنه لکړي اهل سنت وای دا خبره درست نه ده دا الله حبيب ټول دین ټول لخوله یو کسر سپټي خبري نه لکړي فقال ما سر الي شيئا كتمه الناس وې دا الله حبيب خماله شي په پټ نه ده خو له نور خلکو نه دی پټ کړي ولكني سمعته ما تیوریدی یقول چې فرمایله لعن الله من ذبح لغیر الله لعنت را لګي الله پاغ چا چې د غیر پنوم ذبح کوي ولعن الله من آوى محدثا لعنت را لګي الله پاغ چا چې زور کوي مبتدی تا هغه بدعات پیدا کوي خلقو کی رسومات او بدعات راولي ادول زه ورکونو دم ور سره مددو کو ولعن الله من لعن والديه او لا نصر علی الله باغ چا چې سو والدین لا نصر علی ولعن الله من غير المنار لا نصر علی باغ چا چې چا ور سره زمکا دا او دغه حدود او پوله میټاوي چې ځان هغه په لور ولې د بل حق څه کوي د بل هغه حق نشانات پولې د دوو کسانو په منځ کې نو دغه پوله وای چې د بل حق رونی شي اخرجه مسلم امام مسلم رحمه الله د دې حدیث تخریج کړي دارنګ د ابل حدیث ته ثابت ابن الضحاک رضی الله عنه صحابی دے
قال له فرمای نظر رجل یو سړی نظر منلو علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله علیه السلام کې اين حر ابلا ببوانتا چې دې به اوخ ذبح کوي په بوانا مقام کې بوانا دا اسم موضع فات النبي صلى الله عليه واله وسلم دې نبی عليه السلام تراغه فقال وی انی نظرت ان انحر ابلا ببوانا ما نظر منل چې اوخ به ذبح کوم په بوانا مقام کې فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب ورته هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد تا کوم ځای کې چې د اوخ د ذبح کول نظر منلې دلته چرته بوتو د بوتانو د جاهلیت نه چې عبادت او بندگی کېدا قال لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم د مشرکانو چرته میلی دلته لګې دي قالوا لا رسول الله عليه السلام او فی بنظرک نظر دی پورا کا فانه لا وفاء لنظر فی معصیت الله پورواله دا غر نظر نشته چې هغه کې د الله نافرمانی وي ولا فی ما لا یملک ابن آدم او نه پاغه کې چې بنی آدم مالک دی اخرجه ابو داود ایما ابو داود دا حدیث ذکر کړي باب ما یؤمر به من الوفاء بالنظر شیخ البانی رحم الله وی صحیح وګورئ چې یو بل مسله وروته چې دا الله په نوم نظر کې خو کوم ځای کې چې خلق شرک کوي دلته به نظم حقه ادا موږ ان شاء الله سوره مائده کې وایو وما ذبح على النصب توجه من وی هر هغه شی حرام دی چې د غیر الله کوم عبادت کیږي اول ته ذبح کو هدي پر وره کله یو سړی په خلووي چې دا د فلانی ولی او بابا او شهید او د فلانی د نوم نظر دی کله په خلو نوي غلاړو او کوم ځای کې چې ولی دفن دی شهید دفن ته ذبح وکا ثانوی رحمت الله علیه خپل حاشیه لیکلي او وی دارو مدار په نیت خبيثه ده او د نیت خبيثه داغي اظهار کله په قول کیږي کله په فعل کیږي کپوره شي په خبره باندې قول دا چې تاوي چې د فلانی د نوم نظر ده افعل دي ته وای چې تا په خلق حسنی دی ویلي خدا ټول زيونه دی او تی خامخا د درگاه خواله وړي نو تا اظهار د نیت خبيثه په فعل سره وکړو دی وجه دي کې دا مسباز کسان داسي چې کله تاسو کی موږ د قبایلو کې یره وای موږ زو او داسې چکر وو خدان سره بغډ والو افلانی دې کې درگاه دالته به ذبح خبر اورسه دی کنه رتی چلته ذبح کې بل دې کې ولې ذبح کې الله حبيب ورته سوې هل کان فیها وثن من اوثان الجاهلیه ورکه التفهم چرته د بوتانو عبادت شوه نو د الله حبيب پاغزه کې دوخ ذبح کولنا منقول کول نو دا اغدوین کی سمو د شرک فعلی او عملی الله دې موږ او تمام امت په خپل حفاظت کې د ټول شرکونو نو ساتي الحمدلله زموږ د شرک اقسام اختتام ته ورسېدل او الله رب العزت دې موږ ته زدم کی او موږ او تر قیامت پورې تمام انسانیت او جن دې په خپل حفاظت کې وساتي زمون په اصول کې بل بحث ده بحث اصناف المشرکین د مشرکان او اصناف اقسام قران حکیم د څومره مشرکان او ذکر کړي او د څومره سره خطاب کوي دا زمون اصول کې یو اهمه خبره ده زمون دا مشایخ وای رحمهم الله وی قرآن حکیم کې د مشرکان او سلور قسمونه ذکر دي
یو توي مشرکین بالکواکب یعنی هغه مشرکان چې نور سپوږمۍ ستوري د الله سره شریک ګرځولیو او دا غي عبادت او بندگی کولا او ای په دې عالم کې مؤثر غنل حقيقي دیم د مشرکین بالعباد الصالحین اساس اصول کې یو سل 250 صفحه کې را ادا اصول کتاب تاسو له ضروری دي بعض طلباء او طالبات مال پرونی وی اصول نه لیبل سره ګوري په خېټه روزانه کتابو پر پیسې خوري اوای خېټه شی تاسو له بنا پر ضرورت سره تاسو له بنا پر ضرورت خوراک او اسکاک ملاوي کی کنه دین علاوه دا مستی ده کس شی ده چې مستی کوي نو باغې ځان نسله کتاب والی ځان پوي کی دیو جنا کوم کوم اصول سو وسکیږي او نالي نظام سره مپریزي طالبان مپریزي او طالبات مپریزي او ستم خیال اوس ماشاءالله دمرا فراخي راغلي په خو به کسب نه ک طالب سره کرایا وا هبای طالب سره وسنه وا کرایا ور سره وا طالبانو مشلي دلی جامې وي یو کېړای به بدل او بل وسوا بل کېړای به بدل او اوس الله رب العزت موږ او تاسو دې کمزوري لګتري اوس ور سره سي نو پابسیات بازار لوزي روزانه چرګې سری کوي سوګزال تپوس کوي ړنا چنن سو پر کتاب نالي نو کتاب والے چې ځان کې پوي کوي کنه پويږي چې د سرو نمخ کې پیزان پوها کوي دویم قسم د مشرکین بالعباد الصالحین او دریم د مشرکین بالملائکه دویم مشرکین بالعباد الصالحین او هغه مشرکان چې انبیاء علیهم السلام د الله نیکان اولیاء د الله سره په عبادت او په صفاتو کې شریک کړي او دریم مشرکین بالملائکه هغه مشرکان چې ملائکه د الله سره شریک ګرځولي او سلورم د مشرکین بالجن هغه مشرکان چې هغه جنات او پیریان د الله سره د الله په صفاتو کې شریک ګرځولي سلورم قسم دغه او سي تفصیل لګوري مشرکین بالکواکب حافظ ابن قیم رحم الله فاغاثه اللهفان ذیل جلد 315 صفحه کې فرمای وې د شیطان د مشرکانو سره لوبي وتلاعب الشیطان بالمشرکین فی عبادت الاصنام له اسباب عدیدة شیطان چې د مشرکانو سره لوبي کوي په عبادت د بوتانو کې د دې ګڼ اسباب دي تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم هر قوم سره لوبي کړي دا غي د عقلونو په اندازې فتوائفتن یوډل ودعاهم الى عبادتها ای را بلیو شیطان عبادت د بوتانو تا من جهت تعظیم الموتى د جهت د تعظیم ناروا د مړونا الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم هغه کسان چې د بوتانو شکلونه جوړ کړیو صوروا تلك الاصنام على صورهم شکلونه جوړ کړیو د دې بوتانو د دغه مړو په شکل کما تقدم عن قوم نوح عليه السلام ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعنت ویل د نبی عليه السلام المتخذين على القبور المساجد والسرج باغ خلق لعنت ویل چې په قبرونو جمعاتونه جوړي او دیوی په بلای ونها عن الصلاه الى القبور او نبی رسول سلام منع کړي چې قبرونو ته بموز نه کې کاله لم ولاړې او چې مخې له قبر دې نو موز بنکه ځکه که قبر لموز کې نو کافر کې
او کاله لمسکه خو مخه له قبر دې نو کار دې حرام دې د هر شي درجه پیژنې یا موز الله لکه خو مخه له قبر دې نو کار دې سره کار حرام دې. وسأل ربه سبحانه الله يجعل قبره وثنا يعبد. نبی رحم السلام د الله نه سوال کړو چې د دې قبر دی الله بت نه جوړي چې د دې د وفات نه پس د عبادت او بندګي کیږي. ها بھائی یو دو خبر یاد لرئ اهل علم لیکلي وي په صحیح سند سره د یو پیغمبر د قبر زې معلوم نه دی سوا زموږ د پیغمبر علیه السلام نه. ها بھائی اسمره چې تاریخ ذکر کړی دا تاریخ خبرې په سند صحیح سره پانبیاء علیهم السلام کې دی یو نبی د قبر زې سره دی معلوم نه دی. زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکه زې معلوم دی. خدای دعا د حفاظت لپاره ولاړ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولته څوک مخکول نشي څوک اشاره نشي کوله څوک طواف نشي کوله. دا د الله د حبيب قبول شوی دعا ده چې رب زما د قبر مبارکه نه بتخانه مجوړه چې خلک راضي او دلته عبادت او بندگی کوي. خبر بیا ته دغه بعض کتابونو کې پتا سګور یزل د فلانی د وی خبر ده د فلانی لکه بعض خلکو ذکر کړي وای په حتوین کې سوره پیغمبران ته فن دی او اسماعیل علیه السلام او هاجره بی بی دا علامه البانی وای دا دروغ دي دا خبره ثابت دي. نو د یو پیغمبر د قبر مبارکه زې په صحیح سند سره ادا الله یو رحم او کرم دی. خلق چرسی او بنگی مرشي نو داغه په قبر بیا څه کارونه کوي که د نبی قبر یو مند چې بیا څه کارونه کوي. ونها امته ان يتخذوا قبره عيدا. امت منکړه چې ما د قبر نه بعید نه جوړوي. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. ويسخ غضب د الله په قوم چې د خپل پیغمبرانو علیهم السلام د قبرونو نه مساجد جوړ کړي. وامر بتسويه القبور. حکم کړي چې قبرونه دې هوار شي یو لش قبر وای سوره وای. اواز اهل علم لیکلي چې څومره خار راوته دا په واچو خو خبره سره دیو جن کوشش دا کوي اکثر زمون قبرونه سوي یو لش قبر دی او قبر په شریعت کې دوه طریقې سره ثابت دی. دونکاچا خو پیژنې په خوا به دونکاچې ویا وای ا دې نه پیژنې در به دونکاچا خایو وای ورته سو خټاو کوي چې د دونکاچا جوړ کو یو دونکاچا وی سلور ګټه قبر دی جوړ کو د زمکې نه بس یو لې شوشت ته اټول هموار دی. دې ته وای مسطح. یو قبر د مسنم اے د اوخ د کوب پشان د خود خپونا تر سره پورې او یو لیش دی. دومره باز یو نو کې دا شي چې څوک په خای او الله دې محمد علماء د فتنې نو ساته. نو ډېر خلکو له دا فتوا ورکا وای پوخه که خیر دې دا منځ خالی کړه دا وسغه لګر خلک دې رسول الله علیه السلام منع کړي. نو که استاد دې خبره گنجائش و نو دا به مطلب ویلې وکړه یره وې د پلار قبر په خو وای خیر دې ګل چا پیر به خسنګي مرمرو لګو دې منځ کې خاره پرېزه دا اخکار ولا مولیان بیا چې سې دي اخکار چل چې کوله. نو که استاد دې خبره گنجائش و نو دا پیغمبر نه څنګه پاتې و. قبر باندې په غټو ګور امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خدای په غټو به ابن دی وی تاسو دې کوټه علاقو کې دی چې بعضی جنازو رزلاړي نو الته خټه کړی دا بعضی علاقو خټه د سیمټو نه سخته ده سیمټ په وګړو کو خټه یې لري کی تاسو ګورئ سلويخ کاله به یو قبر باندې خټه نه په باران لري کیږي نو چې باندې دفن کی نو غټي بروړي او لو یا دلکاچه جوړه کی دا په شریعت کې خلاف نبه په خټو لې وې نبه په سیمټو لې وې بس یو لیش
یا بس د درکاچې په دومره نمونه پاتې وي نو د الله حبیب علیه السلام د دین منع کړي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وی صفحه 153 کې وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين واذا سبب په عوام مشرکان باندې ډېر غالب دی اور چې خواص دي فانهم اتخذوها اغیدا بوتان جوړ کړي بزعمهم د دې د خیال مطابق على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم په شکل دستور چې هغه په دې عالم کې اثر لري د دې د خیال مطابق وجعلوا لها بيوتا وسدنا او د دې د پاره درگاهونه او منجوران جوړ کړي وحجابا وحجا وقربانا دې د پاره هغه پردي جوړ کړي حجونه دي او دې له قربانای کوي ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا ادا په دنیا کې قدیما او وسمدي فمنها بیت د دې مشرکین بالکواکب د درگاهونو کې یو بیت علی راس جبل د سر د غر د سر د پاسه به اصبهان شیطان دشمن ته کنه دی تاسو ګورئ درگاه پوجت دی چې کله چا ولا خیال نه چې مو ولا خیال شي او اکثر د لارې په غاړه ها اکثر شي درگاه د لارې په غاړه د او پوجت زیاده نو ګوره یو درگاه وا بیت علی راس جبل بیاسبهان د غر د سر د پاسه و په اسبهان کې کان فيه اصنام اپدی کی بوتانو اخرجها بعض ملوک المجوس رئیس کی دیل رباز بادشاہانو د مجوس اگر بعض طالبات او طلبا شي کمزوري وي نو زدا عبارت وام چې معنا زده ها بھائی تو ګور ابو ته سم ګرځي دي معلوم دی درته دا غټه خبره چې موجوده تو طالب نشي زه ولا معلومیا وجعله بیت نار دای ګرځول او دیلر بیت نار اور به بلولو پکې لکه د مجوس چې څنګه اور بلای ومنها بیت ثان وثالث ورابع بصنعاء یو دویم دریم او سلورم درگاه د صنعاء کې بناه بعض المشرکین على اسم الزهره بعض مشرکانو دا جوړ کړو د زهرا ستوري په نوم باندې فخربه عثمان بن عفان رضی الله عنه نو دا عثمان ابن عفان رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې لړول ومنها بیت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدینه فرغانا وې دې یو کور چې قابوس بادشاہ جوړ کړو د نور په نوم نو معتصم بالله غروان کړو واشد الامم في هذا النوع من الشرك الهند حافظ ابن قیم رحم الله وی فدی قسم شرک کې د ټولو نزيات د هندستان خلق دي قال يحيى بن بشر ان شريعه الهند وضعها لهم رجل يقال له برهما دا د هند دا شریعت یو سړی جوړ کړي وخت برهمن به وي ووضع لهم اصناما دایته بوتان جوړ کړي وجعل اعظم بيوتها بيتا بمدينه من مدائن الشرك ويولو کورو په مدائن او خاریو د سند کې اور استغور وی وفتحت هذه المدينه في ايام الحجاج واسمها الملتان ها دا ملتان ډیر زور خار دی او دا ملتان فتح شوه د حجاج ابن یوسف په دور کې محمد ابن قاسم رحمه الله اوسم په ملتان کې قاسم باغ مشهور دی دې پورې دا فوجونه را رسیدلی وو
وای مسلمانانو اراده وکړي دا ولړای نو ولو ویل شو کدا مو پرې خو کنه نو موږ بتا سول درې مې صدا غ نظر نیاز درکو چې کوم دي ته جمع کی نو د زورګونو میلو نو ورته خلق راتلل او نظرانه به پیش کوله د سولو نه تر لسو زورو پورې د دینه بکم نه و انا بډې را وصلو یا لزرا او یو لوی صندوق ولته به غرزول د دې تاغه مشرکین سوي دې ته مشرکین بالکواکب وای او دې ته صوابع وای او دا د ابراهیم علیه السلام هغه قوم الذين ناظرهم في بطلان الشرك چې دای سره ابراهیم علیه السلام مناظره کړي و د دې شرک په باطل والی وکسر حجتهم بعلمه دا غیغ دلائل په خپل علم تسنس کړي والهتهم بيده دلائل په خپل علم تسنس کړي ابو دان ورته پلاسو مات کړي فتولبو تحریقه نایوی چې له سوزو وهو مذهب قدیم فی العالم دا یو زور مذهب دې د بيدینۍ په دنیا کې څوک د نور عبادت کوي ادي مشرکان وبوي په صفه یو سلسلو پنځوستم کې وای زعموا انها ملک من الملائکه د مشرکان عقیده و چې د انور یو ملک دی د ملائکونه لها نفس وعقل دی لره نفس او عقل له وهي اصل نور القمر والكواكب او دا اصل د رڼا د سپوږمۍ او د ستورو او دا موجودات لاندې كلها عندهم منها دې ټول نظام وای په دې ور چلیږي وهو عندهم ملك الفلك دا د فلک بادشاہ بدای غنولو نو دی به فیستحق التعظیم دا انور د تعظیم مستحق دی او د سجدی او د دعا مستحق دی او دا وګد بیان ای کړی دی د ځان لګوره اغاثه اللهفان والی یو بل کتاب کو مزان ته پیدا کو د علامه امام شهرستانی رحمه الله کتاب الملل والنحل هغه په صفحه 250 دویم جلد کې د دې مشرکین بالکواکب تفصیل ذکر کړي اګه سو کوئی جټولې باطل ډلې پیژنه دا کتاب ځان ته څه کوي پیدا کوي دی مشرکانو پرد کې الله ابراهیم علیہ السلام را لګلې وګورئ تاسو ومفارا او شپږ او یایم نمبر آیات وګورئ الله د دوی درد د پارا ابراهیم خلیل الرحمن علیہ السلام را لګلو شپږ او یایم آیاتنا سورۃ الانعام کې وګورئ فلما جن عليه الليل راى كوكبا فلما جن عليه الليل ورکل چتیار کړي و پاوی باندې شپې په ابراهيم عليه السلام تیار راغلی و د شپې را کوكبا لیدل استوره او دا غستوره او چې دغه دور مشرکانو دا غي عبادت او بندگی کولا ابن عباس رضی الله عنه وای مشتری استوره امام قتاده وای زهرا استوره را کوكبا ابن عباس رضی الله عنه وای دا استوره سو مشتری امام قتاده چې تابعی دی وای دا زهرا استوره او دغه دور مشرکانو د دې عبادت او بندگی وکولا قال هذا ربي وګوره د نبی دعوت له وګوره قرآن د دعوت طریقه څنګه شی په بوتا کوي اوبای دعوت کې وګوره شی په بوتا کوي ځنی وخت دا خبرې کوي چې خلک به ډوبويږي نه اوبای اسوک چې وای چې بای او شی په ګوتا کول دا دعوت د انبیانو نه ته وسوي قال هذا ربي
وی مشرکانو دا زما رب کی دیشی انبیاء شی په ګوته کړه او دې کې جواهر القرآن کې شیخ رحم الله فرمای وی دلت فقرینی دو عرف حمزه د استفهام محذوف دے هذا ربی اے هذا ربی څه پوښوي په خبره وای قال فرمایلی ابراهیم علیہ السلام هذا ربی آیا دا زما رب دے دا معنا نه چې باز خلق ویلی الله دې معفو کی چوي هاذا ربي ابراهيم عليه السلام ولا يعذ بالله شق دالو د نقصان خبر را آیا دا زما رب کی دیشی فلما افل کل چې دا استور فنا شوه او ډوب شوه قال فرمایلی ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين زمین د خدای توب نساتم د فنا کی دن کو سرا اس عجیب خبره کړي پدی اخره جمله د شرک بنیاد او جړ رو لړولې وای چې فنا پرازي نزور سره د خدای توب مینا نساتم نو فنا پچان راځي یو د الله ذات عالیه ده چې فنا بني او کل من علیها فان سمر چې پدیز مکری پټولو بفنا راځي او چې په مرګ راځي فنا راځي او نشتا او سبا نشتا نو هغه عجز او بند ده هغه الہ او مشکل کشا او حاجت روا نه ده س عجیب جمله ذکر کا قال لا احب الافلين فرمایلی زمینا نساتم د خدای تو دفنا کی دن کو سراب افنا پہریو شرازی ما سوال اللہ نا فلما را القمر بازغا کلے چی قتل وسبگمئی راحتن کی بازغا مانوتو آلیان قال فرمایلی هذا ربی دیدے کہ حمزہ دے استفہام محذوف دے اہذا ربی آیا دا زما رب کی دیشی فلما افلک لچسبگمئی فنا شویوا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے لئن لم یهدینی ربی کد مخکنا ہدایت نوے کڑے ما رب زما اگر دا یو مسله د شریعت چې په نبی باندې پجوان کې دا سي دور ناراضي چې دې بلا هدایت وی د نبی زندګۍ کې دا سي دور ني چې هغه دې به هدایت حساب شي د نبوت نمخکم په هدایت دې او نبوت نرستم په هدایت دې لکدا مسئلہ با عصمت الانبیاء کی ذکر کو قال فرمائلی لئن لم يهدنی ربی قد مخکنا ہدایت نوکڑ ما رب زما لأکونن نخام خازب شوے من القوم الضالین دا قوم بلارنا فلما را الشمس بازغتا ارکل چی قتل انور راختن کے قال فرمائلیو هذا ربی آیا دا زما رب کی دیشی هذا اکبرو دا خستاس خدایانو معبودانو کی دا ٹھولو نلوی دے فلما افلت کلچن ورم ڈوب شویو فنا شویو قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو یا قوم نوا انی بریء مما تشرکون بے شک از بیزارم دہا غچانا چتاسوی اللہ سر شریکان جوڑوئی نو دا هغه قوم
چې الٰه العالمین ورته ابراهیم علیه السلام را لګلو وګورئ تاسو سورہ نمل هغه ملکه سبا بلقیس چې هدهد داغه معلومات کړیو او هغه داغه قوم ټول د شرک بالکواکب اذن ورس پګمې او دستوري په عبادتو کې مبتلا نو لسم پارک وګورئ سورہ نمل او آیات وګورئ سلیریشتم نمبر سلیریشتم نمبر آیات وګورئ د لسم پاره اے هدهد د سلیمان علیہ السلام نه بلا اجازت لاړ دے ناغی غصه شوی او درې حکمونه جاری کړیا وای نو هدهد راغه سلیمان علیہ السلام لوی درویشتم آیات نو ګورئ چې مضمون مخیل شي وای انی وجدت امرأة بیشک از چیم اومی مندا یو خزا تملکوهم چی بادشاہی کئی دی خار د سبا ادل تا اهل علم مستادان وی ګوره هدهد مغسره وی دا سید سړو کا حد خزه مشرقنی ورته زنانو مبارک د شریعت حکم دار چې د امامت صغرا نشي کوله نو امامت کبرا نشي کوله امامت صغرا د امامتۍ له مشکی چې موږ امام مخکې کو امامت کبرا د ملک دی حکمرانی ته وای ها نو که څوک کوئی حکمرانی ځای بیا خو مسکم کله لا کله مخکې کوي یا بھائی مسکی سره دیو جن وګوره په خوشو کې پیغمبري چاته نه ملاو ځکه نبی مرد میدان وی کله د دعوت میدان کې ولاړو یو کله د جهاد میدان کې وی خزانه د دعوت میدان کې سرګندې دیشي او نسکه په خوا یو زنانه د نبوت داوا کړو یو اسلامی شاعر په یو دو شعرونو کې خاص پکړه وی اصبحت نبیتنا انسا اصبحت نبیتنا انسا نطوف بها وسوار انبیاء الله رجال یو عجیب خبره زمون خدای پیغمبر جوړ شو یو موږ ټول سړی دي تاوی ګور تاوی خدا د سپکاوی خبره نه کړه سره هاوای د زنانه امامت صغرا نشي کوله نو کبرا نشي کوله اګه سو خام خاوي نو بیا دې صغرا الاول مخکې کی هاوای او سبعید نه نو وای چې څوک کبرا له مخکې کوي کې صغرا له سکا ها انی وجدت امراه تملكهم اباظ پدې استدلال نیولې وای ګوره ملکه امراه دا د کفار قول نقل کړي د پخوانو قومونو قول چې الله او رسول ذکر کی انکار سره داغه موږ د پاره دلیل نشي جوړېدل دا الله حبیب فرمایلی هغه قوم به کامیاب نشي چې خزه مشرکا دا قران حکم دی الرجال قوامون علی النساء حاکمان بسو کی د قوامون معنا د حاکمون و ایماهم دا یو خزا تملکهم چې بادشاہی کوي دوی و اوتیت من کل شیء ورکړې شوی دی ورته د هر یو شینا ولها عرش عظیم او دې د پار یو تخت عظیم شان هدهد وی وجدتها ومندد ملک سبا وقومها قوم ددی یسجدون للشمس چی سجدی کئی نورتا من دون اللہ ما سوا دلانا وزین لهم الشیطان اعمالهم خیستکڑ دی دوی دا پار شیطان غناکار عملون دوی فسودهم من السبیل
نو بن کړي دي د صحیح لار د توحید نا فهم لا يهتدون نو دوی لار نمومی ندام اغا مشرکینو چنور ستوری دا اللہ سر شریک گرزولیو او هد پاغے پریشان دے اگرائی دی مشرکین بالکواکب درد دفارا سورہ حامیم سجدہ سلی رشتم پارا کرازی او آیات گرائی وم دیرشم نمبر آیات گورائی ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل او د نشانات او دلائل د قدرت د الله نشفدا والنهار ورزدا والشمس والقمر ونور اسفقمي معبودان ندي بلکې د الله د وجود او د وحدانیت و دلائل لا تسجدوا للشمس سجدہ مکوئی نورتا دا خو معبود نلے بلکہ دا معبود دا وحدانیت دلیل لے ولا للقمر او نصفق میتا واسجدوا للہ الذی او سجدو کئی خاص اللہ غزاتا خلقهن چدان ورسفق می پیدا کری ان کنتم ایاه تعبدون کتاسو خاص دی اللہ علی عبادت و بندگی کوئی دارنگیو گرئی سورہ نجم دا مشرکین بالکواکب رد قرآن حکیم ذکر کئی ویشتم پارکی سورہ نجم رازی آیات مبارک وګورئ یو کم پنځوستم وانه هو رب الشعراء وانه هو رب الشعراء او یقینا شان داره هغه رب دې د شعر استوري امام روح المانی وی وهي التي عبدت من دون الله في الجاهليه دا یو استورو چې په جاهلیت کې ما سوا د الله نه مشرکان د دې عبادت کولو شعر استور به ورتوي وانه هو رب الشعراء ته جوړ خپل نه راړې آیات نه راړو ځکه ناراض نه بھائی راړو لې ماشاءالله د سر مدد کې دراړو لکنه راړو له خپل له ګوري بل سره زما شکتی کې کوم کنا بھائی ها خپل نه ګوره کنا ها بھائی آیو ناراض سره نو یو په سلامونو تنګې یو کس ځان سره کوي چې څوک سلام اچي وي ته ولا جواب ورکاو بعضې طالب داسې ناراض دي چې سلام باندې ستړی کېږي وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى او یقینا شان دے دغه الله رب د شعر استوری دے دې ته مشرکین بالکواکب وای اوسم تاسو ګورې ټول دیوالونه غند کړي او نجومی پیدا شوه او راشي د هر خبره حل ور سره لاس ولو خیا د خوند پاره د خلق ورسي آی افسوس چې موږ د دین نه خبر وې نو په خوند او ټوکو به موږ د الله د شریعت خلاف نه کوله یکه اوسره په ټوکو کې د الله او د رسول نافرمانی کوي نو مجرم ده کنه ده دا دین خو که په سمه نافرمانی کې او نافرمانی ده
مفتی رشید احمد رحم الله حسن الفتاوی کی ذکر کړي ورته د الفاظ زموږ د اصول یو سلوم 50 صفحه کې وہی اسباب سے متعلق عام قاعدہ یہی ہے کہ اگر ان کو مؤثر نہ سمجھا جائے بلکہ درجے سببیت میں رکھتے ہوئے مسبب پر استدلال کیا جائے تو یہ جائز ہے. اردو کو اکثر پوئی گئی کنا کہ سب پنو پوئی گئی بایا ویدا اسباب مبارک عام قاعده دادا کہ مؤثر نہ گنے بلکہ د سببیت پر درجہ کے پر مسبب استدلال کے نجائز دا مگر شریعت نے اس قاعدے سے علم نجوم کو مستثنا قرار دیا ہے. شریعت ددی قاعدے نے علم نجوم مستثنا کرے یعنی نجوم سے درجے سبب میں بھی واقعات پر استدلال سے سختی سے منع فرمایا ہے. تو سببیت پر درجہ کے بم پستوربان استدلال نہ کے اس استثناء کی حکمت کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں. ایسا ضروری نہ تھا کہ اللہ دی اوشی منع کړی او ته حکمت پیژنې ک پیژنې ک نه پیژنې د بندکار سره الله حکم منل او حکمتونو لټول سره وخت دا چې د تابعداري سره منافی د کسای او نوکر رې اتا ورې نو کو شل روټای را او دا له ویول شل راړم لسولې دې ډیر شولې نه راړم د تاسو په خپکیږي کو خوشحالي گئی دي اے الله وې دا کارو کا صحیح حکمت ته پکې د بندکار د الله حکم منل اوای د بندکار سره د الله حکم منل رضان کی مسلمان بدا حکمت معلوم دی یا نه معلوم خو چې د الله او د رسول حکم دی نو پسر او سترګو باغسوي اب سړې منی مگر مع هذا بظاہر حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے وہی ظاہراً تا حکمت دا سے معلومی گی چې د علم نجوم په دې علم کې دومره غلو او د حد نه تجاوز شوه کہ اس کی طرف متوجہ ہونے والے بالعموم نجوم کی تاثیر کے قائل ہو جاتے ہیں چې دې نه متوجہ شي کنه نو بس دا غي نتیجه سی بیا د دستور د تاثیر قائل شي محض سببیت پر توقف نہیں کر سکتے. نیز اس علم میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ بسا اوقات بہت سی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. یہ ڈھیروں پریشانوں سبب جوڑے گی. علاوہ اس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریعت نجوم کی سببیت ہی کا انکار کرتی ہے یعنی نجومی جن امور کی نسبت نجوم کی طرف کرتے ہیں شریعت نے اس کی تغلیظ کی ہے. ادا دې چې وې دا د استوري وجه د شریعت وې دا ټول خبرې د سری غلطی دي. احادیث هم ګور ډېر زیات راغلي دي. عن عبید الله عن نافع عن صفیہ عن بعض ازواج النبی صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله عنهن عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة اخرجه مسلم. دغه رسول سختی د نبی علیہ السلام وی سوک چې عراف تراغه عراف وی دی نجومی تفالگر تا اجوی قسمت معلومه او نصیب کی دي سری او دنه دی او شی تاسو کو چې زما قسمت لګورا نو د سلوی خرز مزن قبلېږي سورہ زموږ د مسلمانان وې راځي له ګور شو چې د نجومی بسوي د سلوی خرز بوسه سے ټکرې وې او په زبان النبی صلی الله علیه وسلم ګور باز خلکو ته نږدې کې دل دمر زهریلا او خطرناک دي چې تعالی وایي کو ورنږدې شوي او تپوس دیو کولا خو دې تصدیق نه لکره خو ته تپوس دیو کو چې قسمت مې وګوره لم تقبل له صلاه 40 ليله سلوی خرزه شپې بد د مزن قبلي. دارنګ حدیث د مستدرک کې راغلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتى عرافا او كاهنا
فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. سوق چې عراف او کاهن تراغه چې وې زروک شوي شی معلومو او قسمت معلومو نصیب معلومو او هغه چې ولا سوې د تصدیق کو نو وې د هغه دین نه انکار او کفر کو کم چې په محمد رسول الله علیه السلام الله را لګله. دا حدیث صحیح اخرجه الحاکم فی المستدرک وصححه الحافظ. حافظ ابن حجر فتح الباری کې ولسم جلد 226 صفحه کې وایي چې حدیث صحیح دی. دا ارچا خبره د حدیث د صحت او ذوق بارک منظور نه بلکې څوک چې د فن رجال دي په خبره پوهیږي د هر فن لپاره سوي خپل رجال وي. نو د اهل فن او خبره په فن کې سوي حجت وي. د اهل فن او خبره سوي په فن کې حجت وي. لکه یو فن د قرات او تجوید دی نو د اهل قرات او تجوید قول په کې سوي معتبر وي پکې. نو دا اغول نوع واد مشرکین بالکواکب الہ العالمین دی موږ تاسو د هر قسم شرکونو نا په خپل حفاظت کې وساتي. دیم قسم ان شاء الله وایو تاسو نیمه غنټه کې وزن فارغ کړئ بیا زرزادای باز مرګري پرستو کې گئی ما ځنی وخت ضروری خبري وي او ادر نشي لاړ شي.